ولی دې څوک په دې بمزان پوهې کې الذين آمنوا چې عقیده برابر ده وکانو یتقون او ټیم په ټیم او غړې په غړې سکند په سکند د پغړه کې د خدای یاره پرتی او دې نیک دی د پیغمبر د سنت مطابق روان دی دا سیمنا لکه دا یو علاقه کې یو نیک خلکو به ته ولی وي او سیبا په یو کانی ناستو بربندو ننګا سیب الکه بشیر جان ننګا سیب بربند ننګا سیب ودا ولی دی ننګا سیب بربند ناشته او خدای ته وګوره داغه عورت مخ کې رست ټول ښکاری او ته وته ولی وي نه مونږ کې نه روزه نیسي لیوانه دی او د دنیا خلق براتل ولا ستاره پاکستان مقتدر شخصیت نوم درته ناخلم دا براتل او هغه کې دا کمال او چې څوک براغه په ملا به ولا ډب ورکو نه پوهېدو وای چې یو ډب ورکنو اور سید دم خو چې دویم ډب ورکنو بیا ور سید چې دریم ورکنو بیا ور سید آها دا ولی من نه کې وای نه دا مجذوب دی وای الکه جذب مونږ منو په شریعت کې شته یو سړی چې د الله او د مدیر انتهایی قرب د وجنه او یو سړی د انتهایی غلبې د حال د شریعت توجنه به حال کې دیم شي دغه خو هیڅ اشکال نشته دا خو ثابت دي زموږ په کتابونو یو سړی ډېر عبادت کوي هغه عبادت کې دا صحت تورسيږي چې به حال غوندي شي یو سړی الله سره سوچ او فکر کوي او د الله ذکر کوي او هغه کې دا صحت تورسيږي چې نه پويږي په خپل ځان دا خو په شریعت کې شته لیکن دا خو لیوانی دی دا خو عبادت نه کوي دی لیوانی دی پنور نه پويږي دی لیوانی دی او د سماته پتیګه د پاسه کوي دی لیوانی دی بولتی دی ځان نه پټای نو دا جذب نه دی خدای نیک بختو جذب خو دې ته و چې د الله عبادت کې الله تقرب کې د الله ذکر کې او پاغي کتاب باندې به حالي راشي دا په شریعت کې وخت نشته چې دې مثالونه ته ویل ته لیکن زمارونو تاسو خو نشي کېږي یو سړی د جمعات کې غول کوي دا جذب دی یو سړی په جمعات کې متیا دی کوي او همیشه کوي یو وخم نه یو سړی د بربند ناشتي دا جذب دی یو سړی د مون نه کوي دا کوم نه جذب دی چې مون نه کوي د باندې غلبه د حال دی دا خو لیوانه دی پاگل دی داسې خلک هم نشته نو داسې خلک هم شته خو د پنجاب کې داسې پیران دي غټ غټ بریتې پرېښي ګیرې خرئ او خلک وایي نه جي هغه ته را دنیا په دې لاس کې پرته ده د خدای ظالمه کفر دی وکړه دنیا خو الله ته مخامخ پرته ده د خدای نه ما سوا بل چا ته دنیا کوم ځای پرته ده دا څه کې دا خو د پیغمبر نه مولا زیاته مرتبه ورکړه حضور پاک له یو قوم راغی وی مونږ له څه کسان راکا چې مونږ ته دین وښایي لس کسان یې ولا ورکړل پته ورته نه وه په دوکې ته بوتله هغه لس کسان یې شهیدان کړل حضرت خبیب رضی الله عنه د هغه ملګري نور قوم راغی غطفانیان وی مونږ له کسان راکړه د مونږ قوم مسلمانېږي او یا کسان یې ورکړل په بیر معونه کې شهیدان کړل نو حضور پاک له خدا پته نه وه چې هلته کې راله وجني یعنې بیا ولې لس لېږل بیا ولې او یا کسان لېږل او دته پته لګي لاس کې او ګیرم خرئ او د چا ورسونه په دې پنجاب کې تاسو ورچاو ګوره په دې ورسونو کې سپي جنگ گئی کتوں کی لڑائی کا افتتاح کر دیا کتوں کی لڑائی کا افتتاح کر دیا اور پتنگ بازی کا افتتاح کر دیا اور مرغوں کی لڑائی کا افتتاح کر دیا نو پیر سے بد چرگانو د جنگولو نے افتتاح کی د عرس شریف او پیر سے بد سپو د جنگولو نه د عرس شریف افتتاح کی او پیر سے بد ملزانو او د چرگانو د جنگولو نه د عرس افتتاح کی او په عرس شریف کې بسی سرکس بای جنا کېبم پکې غړيږي بربند بندر غړاک نیمه بربند جنا کېبم غړيږي سرکس کې سرکسونه هوتا سولې دي پدې دغه کې کنه پدې میلو کې دغه سرکس ولګي دي پاګه کې بس مریا نمی پاګه کې بس سونمی پاګه کې بجینا کې غړيږي سندري به میلې کېږي پاګه کې به د دنیا میله لګي دي لکه څنګه د اختر میله ده خدای ته وګوره عرس شریف میله عرس شریف او پیر سے دا پیر صاحب دی رسول الله مبارک فرمایي چې یو انسان د انور د په دې لاس کې راخکته کی او سپومره ته د بل لاس کې راخکته کی خو د دې ګوتې د بند عمر د شریعت او د سنت خلافي دا پیر نه ساحر او جادوګر دی پیری خو مونږ په دې مانو د سنت په دایره به مونږ مانو چې د پیغمبر مبارک د سنت او دایره کې دن نه دی کنه دی کدی د حضور پاک د سنت په دایره کې دن نه دی بعد د خدای ولی دی تو ورته مو آیا د خدای ولی دی د دنه به هغه کارونه بعضې وخت کې کېږي چې د عقل نه بالاتر کرامت پي او که د پیغمبر د سنتو خلاف و چې ورنږدې نه شي دا پیر نه دی دا فیل دی فیل په عربۍ کې ایتي ته وایي دا پیر نه دی دا نیک نه دی دا صالح نه دی هلکه وایي ستا پیر صاحب خو مونځ نه کوي او مونځ نه کوي او ایک نماز مکہ میں ایک مدینہ میں ایک بغداد میں
یو منځ خو دې په مکه کې کوي، بل په مدینه کې کوي، بل په بغداد کې کوي، او دوه کم ځای کوي. امقل خلق نه پوهه. دلته به ملنګ په لاره رواني، ملنګ او تور کچکول به سره لاس کی او سوال به کوي د خلکو نه، او ګیره به مني او ښه جامې به چولي، داسې بین به تېدی لکه ډیران کې چې بنده خاخی وي او بین ته روان شي. ځکه نه اودس کوي او نه غسل کوي، او خلک وایي چپ شی ګورئ دا د حضرت جي صاحب ملنګ دی او دا د کوواټ بابا ملنګ دی، او که څه دې ووایي که نه نو بېګاله به د سره کټړی او پرېږدي دی. نه زمونږ بشیر جان خو نه دغه یو ملنګ مني او نه بل. هلکه تا باندې چا کټړولی دی؟ نه سوال نه پېد په ده خو دې کټ څوک واړه کرین راوله کې پې واړه، کرین راوله کې پې واړه کټ واړی اسانه خبرې کټ در باندې په ځان لري کټ برابر کړي. شریعت مونږ نه کوي د کوم ځای نه زبرګ شو جمع ولاړه دی هغه سوال کوي. سوال چې څوک کوي سوال د بل نه، رسول الله مبارک فرمایي قیامت پر ورځ به په دې مخ تشه هډوکي غوښې ټوکړه به پېږي. سوال حرام دی. نجی دا خو حضرت جي صاحب غریب خو د خدای ولی و نیک انسانو، کوواټ بابا خو ولی و د خدای نیک انسانو، هغه خو سوال نه لري رالیږلی، دی خو په خپله سوالونه کوي.